أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ منافقینو صفات شروع شوي دي. آیت نمبر 11 کې د دوی خبر الله نقل کړه چې دوی وایي چې مونږ اصلاح کوونکي یو. الله جواب ورکوي الا خبر شي، اعلان د الله طرف نه خبردار، انهم بشک دوی، ان یقینا هم دوی، انهم بشک دوی، هم دوی المفسدون فسادیان دی، امدا فساد کون کی خلق دی، ولکن او لیکن لا یشعرون دوی پوهیږي نه، شعور نه لري. و اذا او هر کله قیل چې اوویلی شي لهم دوی ته آمینو ایمان راوړی، کما لکه څنګه آمن الناسو ایمان راوړی دی، الناسو خلکو یعنی څنګه چې ایمان راوړی دی نورو خلکو. دلته مراد صحابه کرام دي. تاسو هم د صحابه کرامو رضی الله علیهم اجمعین په شانت ایمان راوړی. قالو نو دوی وایي انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو، سوال دی آیا مونږ ایمان راوړو، کما لکه څنګه چې آمنا ایمان راوړی دی السفهاء کمکلو. سفیح بیوقوف ته وایي، کمکل ته سفها جمع د بیوقوفان. دی به صحابه کرامو ته نعوذ بالله د بیوقوفانو نظر کو چې کنه دا خو کمکل دی او کمزوري دی او بلال دی او عمار دی او کمزوري خلق دی، نو موږ خودی په شانتی نه یو. الا خبر شي انهم بشک دوی هم السفهاء دی کمکل دی، ولکن او لیکن لا يعلمون دی پوهیږي نه، علم نه لري. اوس تاسو لفظي معنی بیا واورئ او بیا کم از کم لس وارې وایئ. الا خبر شي خبردار، انهم بشک دوی چې دي هم المفسدون دی فسادیان دي، دی فساد کوونکي دي، ولکن او لیکن لا یشعرون دی پوهیږي نه په خپل فساد باندې. و اذا او هر کله قیل چې اوویلی شي لهم دوی ته آمینو ایمان راوړئ، کما لکه څنګه چې آمن الناسو ایمان راوړی دی دا نورو خلکو. قالو وای دوی انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو، کما لکه څنګه آمن السفهاء ایمان راوړی دی کمکلو خلکو بیوقوفانو. الا خبر شي انهم بشک دوی هم السفهاء دی کمکل دی بیوقوف دی، ولکن او لیکن لا يعلمون دی پوهیږي نه. و اذا او هر کله لقو چې دوی ملاو شي، القا ملاقات ته وایي، کله چې دوی ملاو شي الذین اغو خلکو سره آمنو چې ایمان راوړی دی، دا منافقین چې کله مؤمنانو سره ملاو شي، قالو نو دوی بیا وایي آمنا مونږ هم ایمان راوړی دی. و اذا او کله چې خلو دوی بیل شي تنها شي الی شیاطینهم خپلو شیطانانو سره، شیطان مراد د دوی د مشرانو سره، منافقانو چې کوم مشران وي کوم چې دوی منافقت باندې اکساوي. قالو نو دوی بیا وایي ان بشک مونږه معکم تاسو سره یو، ځکه چې هغوی بیا په اعتراض کوي چې هلته دې څه کول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یا مسلمانانو سره ولې ملاوي دي. نو دوی جواب کې وایي انما بشک مونږ چې یو، انما بشک خبره دا ده نحنو مونږ چې یو مستهزئون ټوکې کوونکي یو هغوی پرې. موږ خو مسلمانانو پرې هسې مسخرې ټوکې م کولې، ګپ م لګولو، هغوی ته موږ هسې تسلي ورکوله چې موږ ستاسو ملګري یو. اوس الله جواب ورکوي الله الله یستهزئ ټوکې کوي بهم دوی پرې، یعنی دوی ته به د ټوکو بدله ورکړي الله تعالی د قیامت په ورځ هم، او دنیا کې انجام به هم د دې ډېر خراب وي. قیامت کې به الله ورته ووایي چې اوس د عذاب مزه وڅکئ. ویمدهم او مهلت ورکوي دوی ته، مدت مهلت ته وایي، وخت ته وایي چې بس پرېږده ده چې ودرېږه پته ولګي. فی طغیانهم د دوی په سرکشۍ کې، طغیاني سرکشي ته وایي، خپل حد نه اوچتېدو ته وایي، نغېدو ته وایي، د دوی په دې سرکشۍ کې یعمهون ړانده ګډوډ. دا هغه اصل کې د دې د اخري درې ټکي چې کوم دي ویمدهم فی طغیانهم یعمهون، د ده مثال داسې دی لکه یو ګډ سړی والي او هغه د علالولو دپاره
او بیا پرېږدي په فصل کې او یا په ښه خوراک ورکوي او ګډ خوشحال وي چې الله زما مزید وي، حالانکه هغه ته حلالولو ته تیاری. همدغه رنګ منافقین هم د دنیا په مزو کې داسې خوشحالي چې کني بس الله دا ټولې خبرې ما دپاره دي او خیر دی او دنیا ده او پیسې دي او بنګلې دي وغیره، او حال دا چې دا عذاب ته خپل ځان تیاری. الله تعالی دې موږ دې حالت نه بچ کړي. اوس تاسو معنا واورئ لفظي او بیا دا زده کوي، کم از کم لس بار خپل هم وایي ماشومانو ته کور کې او ماحول داسې یو جوړ کړئ نو انشاءالله تاسو بس د شي بیا. و اذا او هر کله لقو چې دوی ملاو شي الذین هغو کسانو سره آمنو چې مؤمنان دي قالو نو دوی وایي آمنا موږ ایمان راوړی دی. و اذا او هر کله خلو چې دوی بیل شي الی شیاطینهم خپلو شیطانانو سره ان خپلو مشرانو سره قالو نو دوی وایي انا بشک مونږ معکم تاسو سره یو، انما بشک خبره ده د بل نه ده، ان تاکید کوي دوی نحنو مونږ چې یو مستهزئون ټوکې کوونکي یو هغې مؤمنانو پورې. الله یستهزئ بهم ټوکې کوي دوی پورې، د ټوکو بدل به ورکړي دوی ته، ویمدهم او مهلت ورکوي دوی ته فی طغیانهم د دوی په سرکشۍ کې یعمهون ړانده یا سرکشه یا ګډوډ یا اړولی روان دي دوی. اولئک عمده یعنی عمدغه خلق منافقینو صفات دي. اولئک عمدغه خلق الذین اغا دی چې الذین اغا یعنی اغا دی چې اشتراو وای غستا، اشترا اصل کې ترجیح ورکولو ته وایي، اغستو ته هم استعمالیږي خرڅولو ته هم استعمالیږي. نو وای غستا الضلالته گمراهی یعنی گمراهی ته یې ترجیح ورکړله، بالهدا په مقابلې د هدایت کې یعنی په هدایت باندې یې گمراهی واغسته، هدایت ورکو گمراهی خپل کړه. فما بسنا ربحت ګټه وکړله، فما ربحت بس ګټه یې اونکړله، تجارتهم د دوی د تجارت د دوی کاروبار د دوی چې وکړو هدایت یې ورکو گمراهی واغسته، دا د ګټې سودا نه وه. وما کانو او نو دوی مهتدین هدایت مندونکي لاره مندونکي په سیخي لارې. مثلهم مثال د دوی، مثال د دوی نمونه هم د دوی کمثل پشان د الذي اغه چا دی استوقدا چې بلکی نارن اور، فلما بیا هر کله اضاءت چې رڼا کی ما اغا حوله چې غیر چاپیر دی د اورنا، ذهبا یوړو الله بنورهم د رڼا د دوی، وترکهم او پرې خودل دوی فی ظلماتن پتیارو کې، ظلم تیارو ته وایي، ظلمات جمع ده پتیارو کې، لا یبصرون چې نظر نه لګي ګوري نه. دا د منافقینو مثال دی. دی مثال داسې دی لکه یو سړی اور بلکي غیر چاپې رڼا شي او اور مړ شي یا اور نه دی والله واخلي او دوی په تیارو کې پرېږدي. مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یا نور، چونکې مونږ لفظي ترجمه کوو نو دی وجه نه مختصر خبره ورسره کول غواړي، نور تاسو لفظي ترجمه زده کړئ. زه اوس تاسو ته وایم تاسو کم از کم 3 وارې دا بیا کم از کم 10 وارې دا وایئ. اولئک عمدغه کسان الذین اغه خلق دی، اولئک الذین عمده اغه خلق دی اشتراو چې وای غستله الضلالة گمراهی بالهدا په هدایت باندې، فما ربحت بس ګټه ونه کړله تجارتهم د دوی د تجارت، وما کانو او نو دوی مهتدین هدایت مندونکي. مثلهم مثال د دوی کمثل الذی پشان د اغه کس دی، کمثلی لکه څنګه چې الذی اغه سړی دی، کمثل الذی پشان د اغه کس دی استوقدا چې بلکی نارن اور، فلما بیا هر کله اضاءت چرنا کی ما حوله اغه چې غیر چاپیر د دین دی، ذهب الله یوړل الله بنورهم درنا د دوینا، وترکهم پرې خودل دوی فی ظلمات پتیارو کې، لا یبصرون چې نظر نه لګي. سمن کاندی، بکمن ګونګیان، عمیون ړانده، یعنی دا منافقین کاڼه دي او ګونګیان دي او ړانده دي،
داسې ړانده نه چې کنې سترګې نشته نظر یې نه لګي، نه حقیقت نه ګوري. فهم بس دوی لا نا یرجعون راګرځي، رجعون راګرځېدو ته وایي، یرجعون دوی راګرځي، لا یرجعون دوی نه راګرځي. چرته نه راګرځي؟ حق طرف ته، اسلام طرف ته، ایمان طرف ته راګرځي نه، روان دي همدا قرنګې په منافقت کې نور هم مخکې. او یا کا مثال د دوی په شان د صیب تیز باران ته وایي، مسلدار باران، تیز باران. او کا صیبن یا مثال د دوی په شان د باران دی، من السماء د برنا، سماء بره ته ویل کېږي، اسمان ته مځکه اسمان وایي چې دا بره دی. من السماء د اسمان نه، فیه په هغې کې یعنې په دې باران کې چې اسمان نه وریږي، ظلمات تیارې وي، ورعد رعد ګړزهار ته ویل کېږي، وبرق او پړکا چمک، ګړزهار هم وي او چمک هم وي پکې. یجعلون اږدي دوی کې ګدي دوی، اصابعهم خپلې ګوتې، اصابعهم ګوتې خپلې، هم د دوی اصابع ګوتې، فی آذانهم فی معنا کې آذان غوږونو ته ویل کېږي، هم د دوی فی آذانهم د دوی په غوږونو کې یعنې په غوږونو خپلو کې، من الصواعق یری د تندر نه، کړک تیز آواز ته ویل کېږي، صاعقه تیزه چغه چې اسمان کې کله ګړزهار وي نو تندرونه وي، تیز آواز وي. ولیږدي ګوتې، حذر یره الموت د مرګ، حذر الموت یری د مرګ نه، والله او الله محیط ګیره اچونکی ده، احاطه کوونکی ده الله، بالکافرین کافرو باندې یعنې کافرو لره الله نه خلاصېدی نشي. اوس معنا لفظي واورئ او کم از کم لس وارې دا دوهراوئ، نورو خلکو ته هم ښایئ، نو انشاءالله الله تعالی به تاسو ته اسانه کي. صمن کاڼه دي، بکمن ګونګیان دي، عمیون ړانده دي، فهم بس دوی لا یرجعون نه راګرځي اسلام حق طرف ته. او کصیبن یا مثال د دی په شان د باران دی، ان یو خبره مثال وکنه یو دا مثال دی، یا مثال د دوی په شان د باران دی، من السماء د برنا اسمان نه، فیه چې په هغې کې ظلمات تیاری وي، ورعد او ګړزهاري، وبرق او پړکهاري پړک وي، یجعلون اږدي دوی اصابعهم ګوتې خپلې، فی آذانهم په خپلو غوږونو کې، من الصواعق یری د تندر نه، حذر الموت او یری د مرګ نه. داسې لفظي معنی داسې ده، من الصواعق نه د تندر، حذر یره الموت د مرګ. نو محاوره چې برابرۍ پښتو کې، من الصواعق یری د تندر نه، حذر الموت او یری د مرګ نه، والله او الله محیط ګیره اچونکی دی، راګیرونکی دی، بالکافرین کافرو لره. یکادو نږدې ده، البرق چې د برېښنا، دا د منافق مثال هغه حالت الله تعالی بیان کړی دی چې توره تیاره ده او پکې تیز باران وي، او کله چې پکې پړکا وي په هغه پړکا کې رڼا جوړه شي، په هغې رڼا کې د منافق یو څو قدمه واخلي، بیا تیارې شي، نو هغې تیارې کې دا بیا ودرېږي. د مثال د اسلام دی چې اسلام کې سخت احکامات وي، جهاد وي، انفاق فی سبیل الله وي، یا داسې نور څه قرباني ورکول وي، بیا دی ودرېږي نه ځي. خو چې کله په اسلام کې څه د ګټې او د فایدې او د غنیمتونو یا د نور د حکومتونو څه فایدې شي، نو بیا دی پکې مخکې رواني. نو الله ورته غصه دی چې تا نه د پړکا رڼا او د سترګو د غوږونو طاقت اخیستی شي، او الله تعالی په دې قادر هم دی. کلما هر کله، اضاء چې رڼا شي، لهم دوی دپاره یا په دو باندې، مشو نو ګرځي، فیه په دې رڼا کې، و اذا او هر کله، اظلم چې تیاره شي، ډیره تیارې ته ویل کېږي، ظلم تیاره، اظلم ډیره تیاره، علیهم په دوی باندې، قامو بیا ودرېږي دی، ولو او کچرې، شاء خوښه شي الله د الله، که د الله داسې خوښه شوي وی، لذهب نو وړي به وی بسی،
بسمعهم د غوږونو طاقت ته دوی، و ابصارهم او سترګې د دوی یعنی سترګو طاقت ته دی. ان الله بشک الله علی کل شیء په هر یو شی باندې قدیر قادر دی. اوس د لفظي معنی کومه، تاسو دا واورئ او بیا لس ورې کم از کم دا دوهراوئ. یکاد البرق نږدې ده کیدای شي چې د برېښنا پړکه د باران کې یخطفو وتښتئ ویسي ابصارهم سترګې د دوی، نظر د دوی. کلما هر کله اضاء چې رڼا شي لهم دوی دپاره په دوی باندې مشو نو ګرځي فیه په دې کې په دې رڼا کې. و اذا او هر کله اظلم چې تیار شي علیهم په دوی باندې قامو بیا ادریږي. ولو او کچری شاء الله خوښ د الله لذهب نو وی بسی بسمعهم طاقت غوږونو د دوی، و ابصارهم او نظرونه د دوی. ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر شي باندې قادر دی. منافقینو صفات بیان شول. اوس الله تعالی عام انسانانو ته خطاب کوي. یا ایها الناس اے خلکو، الناس خلق، اعبدو عبادت کوي. عبادت معنی تاسو تکړی شوی وه. عبادت وای انتهایی عاجزی ته، اطاعت و فرمانبرداري ته، پوجا او پرستش ته په ډېرې مینې سره. او شرط پکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طریقه یعنی د الله رضا حاصله کوي په عمل د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په طریقې باندې. ربکم رب پروردگار، کوم د تاسو یعنی عبادت تو کوي د خپل رب. الذی هغه رب، الذی د هغه چا یا د الله هغه ذات ته، خلقکم چې پیدا کړي یې تاسو. الله تعالی انسانانو پیریان د خپل عبادت لپاره پیدا کړي دي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما بل څه دپاره نه دي پیدا کړي بلکې خپل عبادت دپاره. والذین او هغه کسان یعنی پیدا کړي دي هغه کسان هم من قبلکم چې تاسو نه مخکې وو. لعلکم شاید چې تاسو یا دې دپاره چې تاسو تتقون پرهیزګاران جوړ شئ، تقوادار جوړ شئ، تقوا اختیار کړئ. تقوا معنا تاسو ته شوې وه د الله د یرې ګناه پرېښودل. الذي الله هغه ذات ته جعله چې جوړ کړله لکم تاسو دپاره الارض ځمکه فراشن فرش یعنی پشان د فرش. مونږ ته تابع ده او مونږ ته انکار نه کوي دا ځمکه که وهوي او که کور پې جوړو که ځمکه پې کرو او که اړوي او که کویانو باسو او د فرش په شان دی ځکه چې ځمکه ګول ده خو مونږ ته د فرش په شان دی ده. والسماء او اسمان بناء چت وانزل او نازل یې کړې روایستولې من السماء د برنه ماء اوبه فاخرج بیا یې راویستل به په دی اوبو ذریعې سره به په د سره یعنی اوبو ذریعې سره من الثمرات د میوونه میوې رزقا د پاره د خوراک لکم تاسو د پاره فلا تجعلو فلا بسنا تجعلو تاسو جوړوي فلا تجعلو بس ما جوړوي لله الله د پاره الله سره اندادن شریکان شریک ند شریک ته وایي شرک مکوئ الله سره. وانتم او تاسو تعلمون خو پوهیږئ تاسو پوهیږئ هم. تاسو اوس لفظي معنی واورئ او بیا کم از کم لس ورې دوهراوئ خپله هم ماشومانو ته کور کې نورو خلکو ته نو تاسو به یادیږي. یا ایها الناس اے خلکو اعبدو عبادت کوئ ربکم در رب خپل الذي اغرب یعنی تاسو رب اغه ذات ته خلقکم چې پیدا یې کړی تاسو والذین او هغه کسان من قبلکم چې تاسو نه وړاندې وو لعلکم دې دپاره چې تاسو یا شاید چې تاسو تتقون پرهیزګار جوړ شئ متقیان شئ. الذي الله هغه ذات ته رب هغه ذات ته جعل لکم الارض چې جوړ کړله تاسو دپاره ځمکه فراشن فرش والسماء او اسمان بناء چت وانزل او راوی لګلی روایستولی من السماء د برنا
ما ان اوبه فاخرج بیا راویستل به په دې اوبو ذریعې سره من الثمرات د میوونه یعنی میوې رزقا لکم ستاسو خوراک دپاره فلا تجعلوا بس تاسو مه جوړوئ مه مقرروئ لله الله سره الله دپاره اندادن شریک وانتم او تاسو تعلمون خپوهیږئ وان او کچری کنتم یی تاسو فی ریب په شک کې فی معنی کې ریب شک مما د هغه نه نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې فأتو نو راوړئ تاسو بصورت یو صورت یعنی که تاسو د قرآن نه مانئ او په دې باندې شک وي چې کنې دا د الله طرف نه نازل شوی نه دی څنګه به چې د مکې قریشو اعتراض کوو یا کافرو نو الله ورته فرمایي چې که تاسو دې باره کې شک وي نو تاسو یو صورت راوړئ من مثله د دې په شان دی یعنی د قرآن په شان دی تاسو او تاسو خپل عالمان یې پوه یې نو تاسو ولې نه راوړئ داسې ودعو او راوغواړئ شهداءکم گواهان خپل مددگار خپل مشران خپل یعنی نور معاونین هم ځان سره وغواړئ چې څومره ستاسو مشران وي من دون الله سوا د الله نه یعنی الله نه بغیر ځکه چې قرآن خو الله نازل کړی دی نو الله نه بغیر بل څوک داسې کلام داسې کتاب نشي نازلولی نو تاسو راوړئ ګورو چې که څه تاسو کولی شئ نو نشئ کولی ان کنتم ان کچری کنتم یی تاسو صادقین رښتیا ویونکي که تاسو رښتیا وایئ چې کنې دا د الله طرف نه دی نو تاسو خو راوړئ داسې فإن بیا کچری لم نا تفعلوا تاسو وکړلی شئ فإن لم تفعلوا بس کچیرې تاسو داسې ونه کوئ یعنی داسې قرآن را نه وړلی شئ دا تقریبا مختلفو ځایونو کې الله دوی ته چیلنج ورکړی دی چې تاسو داسې راوړئ یو آیت راوړئ ولن او هرگز نه لن معنا بالکل نشئ کولی تفعلوا تاسو کولی شئ ولن تفعلوا او چرې هم نشئ کولی یعنی داسې راوړی نشئ نو فتقو بیا ویریږئ ځان بچ کئ النار د اور نه التي هغه اور وقودو چې سوځونکي ایندھن بلیدونکي شی ها د هغې اور الناسو خلق دي یعنی دا خلق به سوځي خپله والحجارتو او کاڼي یعنی داسې سخت اور دی چې کاڼي سوځوي یا دا معنی ده عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما کړی ده چې داسې شنه کاڼي لکه ګوګړ شو سلفر فاسفورس وغیره دا به پکې اچولی شي چې دا اور نورم تیز شي تیزوالي دپاره یا هغه کاڼي مرادي چې کومه دوی عبادت کړی دی لکه دا قبرونو باندې یا په دې بوتانو چې جوړ کړي شوي دي هغه به هم دوی سره سوځي دې دپاره نه چې هغوی ته الله تکلیف ورکوي دې دپاره چې دې ته الله تکلیف ورکوي چې دغه و چې تاسو عبادت کوو دوی خو خپل ځان نشي خلاصوی اعدت تیار کړی شوی دی دا اور للکافرین کافرو دپاره اوس تاسو معنی زده کوئ وان کنتم او کچیر یی تاسو فی ریب په شک کې مما د هغه نه نزلنا یعنی قرآن کریم نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې یعنی رسول الله صلی الله علیه و وسلم باندې فأتو نو راوړئ تاسو بصورت یو صورت من مثله د عمدې په شانتې یعنی قرآن کریم په شانتې ودعو او راوغواړئ دعوت ورکئ شهداءکم مشرانو خپلو ته مددګارانو خپلو ته من دون الله سوا د الله نه ان کنتم کچری تاسو صادقین رښتونی په دې خپل وعده کې چې دا قرآن د الله نه دی که دا خبر رښتیا وي فإن لم تفعلوا بس کچیر تاسو نکړلی شئ دا کار ولن تفعلوا او نه کولی شئ چری هم نشئ کولی فاتقوا النار نو ویریږئ د اور نه التي هغه اور وقودها الناس چې سوځېدونکي خلق دي والحجارة او کاڼي اعدت تیار کړی شوی دی للکافرین کافرو دپاره دې نه مخکې الله تعالی د جهنمیانو ذکر وکړو چې دې ته کافرو ته جهنم تیار کړی شوی دی کلم چې قرآن کریم کې عادت عموما داسې دی چې الله تعالی د جهنم یا د هغوی د سزا ذکر وکړي نو الله تعالی بیا جنتیانو ته او د جنتیانو د بدل د نیکانو د مؤمنانو بدل ذکر کوي د جنت په صورت کې نو الله اوس جنتیانو ته ذکر کوي وبشر او زیر ورکا بشر بشارت بشرا
بشر د انسان ته او د انسان چهرې ته وایي، چونکې انسان چهره الله تعالی خوبصورت ښایسته پیدا کړې ده، نو د خوشخبری سره هم انسان هغه شکل کې خوبصورتي ښایست راشي، ښکلا راشي پکې. د دې وجې نه دې ته بشارت وایي، زیری. او زیری ورکه الذین هغو کسانو ته چې آمنو ایمان راوړی دی، و عاملو او عمل کړی دی، الصالحات نیک صالح عمل هر هغه عمل دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم کړی دی. که یو سړی ډېره زیاته نیکي کوي ولې نه کوي، خو چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په طریقې نه وي د صالح عمل نه دی. او هر عمل چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم کړی دی بس د صالح عمل دی. ان بشکه یقینا لهم دی د پاره جنات باغونه دي، جنت یو باغ، او جنت اصلی ماده ده جیم او نون، او د دې معنی د لفظي پټ. مجنون ته ځکه مجنون وایي چې په عقل باندې پرده راغلی وي، جن ته ځکه جن وایي پیری چا په سترګو لیدی نه شي. جنت دا د باغ هغه صفت دی چې د ګڼو ونو کې وي، ونې ګڼې وي نو ځمکه پکې نه شي لیدی، پټ وي بالکل په ونو کې. نو عامه معنی جنت باغ، تجری چې بهیږي به روانې به وي، من تحتها د دې جنتونو لاندې، الانهارو نهرونه، نهر واحد دی انهار جمع، کلما هر کله چې، همیشه چې، کله ټول، ما هغه یعنی کلما چې شي نو هر کله چې هم رزقو دی ته خوراک ورکولی شي، منها د دې جنت نه، من ثمرتن څه میوه د میوې نه، رزقا د پاره د خوراک، قالو نه دا جنتیان به وایي هذا چې دا الذي هغه خوراک دی، الذي هغه چې یعنی هغه خوراک دی، رزقنا چې را کړی شوی و مونږ ته، من قبل دې نه مخکې. د دې دوه مطلبه دي، یو دا چې یوه میوه به دی وخوري لکه مثلا مالټه ده عام ده، نو دوباره به چې بیا ورکولی شي دی به وایي دا خو اوس مونږ خوړلې وه، خو شکل کې به یو شانتي وي خو ذایقه به بیا بله وي. همدارنګې دویم مطلب دا دی چې شکلونه به د دنیا مې به په شانتي وي، ځکه چې انسان چې میوه لیدلي نه وي شکل یې، نو هغه ته اشتها نه راځي. نو هلته به دی چې وګوري دا خو هغه مالټې دي، دی خو جنت کې به ډېر اعلی وي، نو چې وګوري خوند دی نو هغه به هغسې نه وي. نو هر کله چې ورکړلی شي دوی ته منها د دې جنت نه میوې، دی وایي دا خو هغه دي چې مخکې را کړی شوی، و اتو به او ورکولی به شي به دې سره یعنی دغه خوراک د دی متشابهه یو شان دی، یعنی شکل کې به غلطیږي سړی، اشتباه به پیدا کېږي دی دا خو همغه پخواني دي یا دا خو هغه اړومبني دي نه. نو عامه معنی موږ داسې کوو یو شان په رنګ کې او بیلې په خوند کې. ولهم او دی دپاره فیها په دې جنت کې ازواجن جوړې به وي، ازواج د زوج جمع دی او زوج وایي جوړې ته، ښځې دپاره نر، نر دپاره ښځه، خو د عموما زنانو دپاره ځکه استعمالیږي چې زنانو کې یو جسمانی بیماری خامخا وي، څنګه چې تاسو ټول ته پته ده. دې نه علاوه اخلاقي برایانې هم عموما د کور ړنګېدلو دپاره عموما ډېر باعث زنانه وي. مطهرتن پاکیزه، نه به جسمانی بیماریانی وي نه به روحانی اخلاقی وغیره. وهم او دی به فیها په دې جنت کې خالدون همیشه بوي. دا مطهرتن کې یو عجیبه غونته نکته بله ده، دې باندې تاسو پوه کما، هغه دا ده چې د نر همیشه دپاره د ښځې ښکلا لټوي، ښایست لټوي، او ښځه د نر ښکلا پسې نه ځي بلکې د نر هغه نرتوب پسې ځي، د هغه اخلاقو پسې ځي. نو دې وجې نه په ښځې کې معمولي غونتې هم ناپاکي یا بدصورتي یا د عموما خاوندانو ته قابل قبول نه وي. نو دې وجې نه الله تعالی د هغه دواړو طرف ته د ګندګیانو غیره طرف ته اشاره کړې ده. اوس تاسو معنی زده کوئ. وبشر الذین او زیر ورکا، وبشر او زیر ورکا الذین هغو کسانو ته آمنو چې ایمان راوړی دی، وعملوا الصالحات وعملوا عمل کړی دی الصالحات نیک، ان بشک لهم دوی دپاره جنات باغونه دي، تجری چې روان بوي بهیږي به من تحتها د دې لاندې الانهار نهرونه، کلما کلهم چې رزقو دی ته خوراک ورکولی شي منها د دې جنت نه، من ثمرتن څه میوې نه میوه، رزقا دپاره د خوراک، روزي خوراک، قالو دی به وایي دا جنتیان هذا الذي هذا دا الذي هغه میوه ده چې رزقنا موږ ته راکړې شوې وه من قبل دې نه مخکې، و اتو به او ورکولی به شي دوی ته د دې نه متشابهه یو شانتې په رنګ کې او بیلې په خوند کې، ولهم او دوی دپاره به
فیہا پدې جنت کې ازواجن جوړی وی بیبیانی بوی مطهرتن پاکي وهم او دی فیہا پدې جنت کې خالدون همیشوی. الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي، الله دې عمل کولو توفیق راکړي.